یو سړی خر ورکو نو جړلې هاي 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 پولیس والا اونی وہ بادشاہ لے پیش کو چیزی دے دا خر رکھ دے ویلے کا مر دے جی دشپے بار راغلے وہ مر دے بادشاہ حکم کو چالے کا دو خرونو پیسے دلاور کئی زا مجارا بیم جڑل نو بادشاہ اور تیل بیڑا دے غر کشا اس والی جاڑے دو خرونو پیسے والا ویلو زکا جاڑ ما چې زما دا خر ډیر نیازبینو د چې د شپې دا پړانګان لیدلی چې دی خوړو چې د به د یارې څومره چیزونه اچولي نو مونږ هغه نیازبین خرونه یو ښه تاسو به دا خپل چیزونه وګورئ اوس دا لینک درته جوړېږي دا غړمبا دې که وکته زه به تاسو ته بیا وښیم چې اوس په کومه لار منډه مونږ سره کلي کې یو سړی دی شیلنګ شروع شو په بالا معنی باندې پاس جاز دی نو هغه داسې کوي چې چتل هیبت شروع په ویاڼی کې سملاستو پټکه ویاڼی کې سملاستو هغه چل به در باندې کېږي خان دیما کنن فلسطین د خدای د قهر په لپیټ کې دی نن کابل د خدای د قهر په لپیټ کې دی نو الله سره څه کم نه دی پاکستان هم د خدای د قهر په لپیټ کې کولی شي د پاکستان حکومت نن د خدای نه باغی دی د خدای نه لرې دی عیاش دی بدماش دی لوفر دی بی دینه دی ظالم لکونه روپۍ په عیاشۍ او لوفرۍ خرچ کیږي نن راته چاوی وی اوړه 10 روپۍ بورای نور ګران شو معلوم مبارک شه تاسو مبارک شه خدای دې مال دسې ګران کی چې په 15000 روپۍ بورای سره باټینګن دې خدای په 1500 روپۍ چټا کوي ټیپرو پسې خدای تاسو وړاندې کا او مولو پسې دا مونږ دغه له پیدا یو دنیا کې چې ټیپر ګران شو هاي هاي اوړه ګران شو هاي هاي نه په ملک سلويخ کاله کې اسلام ولې رانغه هاي هاي په دې پکار هاي هاي په ټیپرو نه دی پکار هاي هاي په اوړو نه دی پکار په خدای قسم دا روټه به تا پسې منډي وي دا ټیپر او گازر او مولای به تا پسې منډي وي نن ته د ټیپر او د گازر او مولو غم وړې او اسلام سره څه کیږي لګیا په شرمونه او شرمونه دا د اوقاف وزیران را مخکې کړي دي مولیانو لهم خېټې غوکړ دوو بیو په دې ملک چې انقلاب دی راوستو فوجیان او مولیان فوجم تر سپېږمو کړو په مولیانو هم شروع کړې ده نو انقلاب به راولي څوک یو بیدګر مولا کډېرې ټوسې ولي نو څه به نو عزیزانو دار طرف نه ملک اوبو اغستی دی او د آسمانی قهر انتظار مو کوي نو فلسطین سره زمونږ دړه همدردي ده خدای د امریکا او روس تباہ و برباد کی اسرائیل د خدای تباہ و برباد کی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې اچولی او نمرود نو یو مارغه ده چې هغې ته طوطاګر کې وي هغه مارغه به په دې مخوکه کې یو ساس کې اوبه راوړې او په دې اور به اچولې نو چا ورته ووایي چې دا دومره لوی اور په دې ساس کې مړ کېږي چې ته په ساس کې اوبه راوړې او په دې اور یې اچوې نو مارغه ورته ووایي چې دا ما تم پته ده چې دا دومره لوی اور په دې یو ساس کې نه مړ کېږي خو دا ساس کې راوړل او په دې اور اچول غرض مې دا دی چې ابراهیم علیه السلام سره زما د یارۍ حق ادا شي زما چې څه وس دی هغه مې پیش کو دې نه مخکې ډېرې اوبه راوړل زما په وس کې نه دي عزیزانو زمونږ په پاکستان شریف کې اوسېدل دومره وس دی چې یا دغه چرړه وسوځو او یا تاسو راټول کو غمخارګي پې وکړو دې نه مخکې زمونږ وس څه دی یا دې نه مخکې مونږ کولی څه شو چې څوک څه کولی شي او د چا په لاس کې وس دی غریبان په نور کار کې اخته دي
سبالبا د هندوستان چې کوم عظیم شخصیت را روان دی اول ملمه به د ضیاء الحق دا عظیم الشان شخصیت مو پیژن څوک دی چې आवाज وکړي چې یو ډم دی د ډم ته به وګورئ چې څومره ډمان به ورته ګیر چاپیر کی څومره معززین به ورته ګیر چاپیر کی اول ملمه به په دارالاسلام کې د ضیاء الحق سے بھی او اول ملمه به په صوبه سرحد کې د گورنر سے بھی نو د چا 1500 روپۍ په ټیکټ لګېدلې او ستا صوبایي وزیران داغه کمیټای صدران دي چې کومه کمیټای به داغه پسې وبه ګرځي نو د چا په لاس کې چې وسته هغه غریبان په دې کار کې اخته دي بیا بیگانه بل شپه په هنګو کې د پولیس پریډ پولیس پریډ کې چې کوم مشر ملماو نو هغه د پیښور ټول ډمان د شپې غاډې دوته بوتلی نو نن سهار مې د پولیس یو لوی افسر ته وی ماوی چې دته دا ډمان بوتله ضروری وو که چېرته د پولیس مشکلات ورته ښودل ډېر ضروری وو ستاسو هیڅ مشکل نشته چې تاسو د شپې ورته هغه ښودلی وی نو د پیښور نه ګلبالي ډله بوتلې وه او دغه یې ورته د شپې ګډول نو عزیزانو زمونږ دا پوس پرې کړی ملک چې دی یو شرم خو نه دی چې ورپسې سړی دبلې وغږي دا هغه د ټاک د بې غیرت بچي دي پسې شرمېږي نه بل حیا پکې نشته غیرت پکې نشته حدیث کې راځي المرء مع من احب په قیامت کې به سړی امغه چا سره ولاړي چې دنیا کې چا سره مینه دنیا کې چا سره محبتي نو زمونږ د حکمران طبقه محبت ډمانو سره ډېر دی ان شاء الله د دوی حشر به په قیامت کې ډمانو سره کی نو زما عزیزانو عرض داو چې مونږه دومره کولې شو دومره چې فلسطین کې یهود د چا په سپورټ باندې د فلسطین مسلمانانو سره ظلم کوي داغي بچی قتلای داغي خزه قتلای داغي سړی قتلای دا د امریکای په سازش او د امریکای په سپورټ ځکه چې امریکا هم د يهودو حکومت ته او اسرائیل هم د يهودو حکومت ته نو امریکا نن ایران عراق جنگ چې ده سپورټر امریکا دا فلسطین او يهود جنگ چې ده سپورټر امریکا دا او کلر لزه نن د جنیوا مذاکرات چې ناکام کیږي دا غي لوی سپورټر چې ده هغه هم امریکا دا او دویم نمبر ضیاء الحق ته ځکه چې په کابلیانو راوړیږي نو په مونږ راسسیږي تاسو ته پته ده چې د کابل د امدادونو په برکت باندې په پاکستان کې زمونږ نېستای غوسه شي نن د 18 लाख روپو په بینس کې چې په پاکستان کې کم خلک ګرځي دا د امریکای امدادونه دي نن د 3 4 5 6 लाख روپو په جیرو کې چې کم خلک ګرځي دا د امریکای د امدادونو برکتونه دي نو هغه خلک چرته جاغواړي چې کابل دې د روس نه خالی شي او د افغان مجاهد چې دی باعزت تور د خپل وطن تلاش خیال راغی نو عرض مدا او عزیزان چې دغه د یاره حقو چې څه زمونږ واسطه هغه مونږ ورسره ادا کړ پاتې شو د پاکستان معاملې تاسو به وګورئ نن خو تاسو ته وخت په وخت د سپي غوندې اډوکې راغورځېږي او په هغې تاسو مشغول ساتي کله درته کرکټ راولي کرکټ میچ درته راولي نو د شپې په 2 بجې ورته راپاسئ او ټي وي ته ناست یې کرکټ میچ ګورئ دا هلکان وګوره دا د حرامیان واړه ریډوګانې پیدا کړي غوږ ته یې نیولي په لاره به روان یې غوږ ته یې نیولي هلکه د بد لیوه بچیه سب د مور درېیم میړه دې پکې په ګټه او بیلات دی چې ته داسې تاسو وګورئ هلکان ټول په دې قهر اخته دي کالجونه دې تباه شو سکولونه دې تباه شو تعلیم دې تباه شو د تعلیم دې جنازه ووته
دا مذهبي مدرسې چې دي دا طالبان دام په وګوره د جمعې په ورځ وزیر باغ کې غونډس کې کوي د دوی هم بیړه تباه شوه ځکه ذهن خو بسیط شی دی په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه کېږي د دوی هم بیړه تباه ده تعلیم جنازه ووته د پاکستان نه انشاءالله بی او ایم اے والا لکه نن خوار و زار ګرځي ما یو شعر 10 کاله مخکې ویلی و هغه رښتیا شو چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری نن د بی اے الکان چې دي پولیس کې د سپایي د برتي د پاره دغه درخواستونه د اس اس پی په میز پراته دي د بی اے د ایف اے ایم اے والا نن په جونیئر کلرکۍ پسې ګرځي تاسو خدای هلاک کا نن 5 نکاتی پروګرام چې جنیجو قوم ته پیش کړی دی په دې مخې ورته نه ولي چې هغه 5 نکاتی او نئی روشنی سکول کور دی وران شد پرانی روشنی سکول والا لکان دی چرته ځای کې چې اوس په بوډاګانو راته سبق یعنی اوس سپینګیری به سبق وایي نو هغه به چې د انجینیر جوړېږي نو د پرانی روشنی سکول له دې کومې سیټونه پیدا کړه چې اوس نئی روشنی سکول دی د ډرامې بچیه راویستی نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا شرمېدلی ملک دی په دا اخبارونو والا تکړه شی ورته چې دا د الک نوم څه هندوستان نه چې راځي دلیپ کمار سخی پیجه نه تاسو ټول داسې دا تکړه شی ورته انشاءالله درته بخیم د فوټوان بیا ورته دا معززین ناس دا معززین ورته لاس په نامه ولاړ دا شرمېدلي د دې فوټوان به د اخبارونو والا وباسي او هغه به زه ریکارډ ساتم چې په ټول پاکستان کې مې د دوی په شرمونو نه شرمول زه به د سړي زوی نه که د کم وزیر تصویر ورسره راغی والله که یې پرېږدم که د ګورنر تصویر ورسره راغی والله که یې پرېږدم که د دې کاڼي تصویر د ضیاءالحق ورسره راغی والله که یې پرېږدم که دا د شاه ولی قطار بانس جنیجو تصویر ورسره راغی والله که یې پرېږدم نور څه بس کار دا هلکان دی جلسو جلوس کې ډېرې داسې چغې وایي خو چې چېرته پولیس ونیسي بیا زه ته دې سپېږمو ته راشم ویاله وی نه وهي شپارس یې وکړه که وهي دی اعلی ډپټي کمشنر ته ووایه چې را پرېږدي نو ما یو ملا ته وی مال په آرام کښېنه بې وخته بانګونه مه وایه که مونږ ونیسي خو د شرمه به په جیل کې پراته یو او دغه دا څه ورته وایي غږ به نه شو کولی نه به معافي غوښتی شو نه به څه شرم به وي او که تا ونیوه مخې سره د اوښ چاپ جوړی هماغه چلو شو قسم په خدای د ډېرو نه یې معافینامه راولېږله چې ما طرف نه دا معافینامه ورکړه ما خلاص کړه ډېر سخت تنګ یم په ډېرو ځای بر اخلاص مې کو نو خبره ده چې ماما ډېرې چغې مه وهه ما ته پته ده وای مخوب میں شناسم پیرار پار سارا زه تاسو ته پته ده چې دا څه وخت کې پولیس ټیر ګیس وغورځوي دا خپلې منډې وګورئ بیا چې لا ډز پکې وشي بیا دا خپلې منډې وګورئ په آرام کښېنئ پاکستان ما پېژندلی دی خدای دې هغه حال په پاکستان نه راولي چې کوم په کابل راغلی دی ما د سن 65 نه تاسو کتلي یئ چې خوندم نشته په پراده واده ګډېده ډېر ښه کولی شي پراده واده کې ډزې ډېرې ښې کولی شي مره دا شرمېدلی حکومت چې یو ډز نشي بندولی یو ډز واده کې ډزې بند دي صوبایي شملې فیصله کړې واده کې ډزې بند وای واده کې ډزې شملې نه وای ډراګانو فیصله کړې کوم حکومت چې په واده کې ډز نشي بندولی او حکومت به څه توره وکړي په هغه که غذا راغله یا ته هندوستان راغی یا ته روس راغی اب توره وکړي تاسو دا په واده کې چې روان یې ټک 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 دا توره به تاسو وکړئ نو ما ته معلوم یې ماما په آرام کېږي دا دعا کوئ چې خدای امتحان را باندې مراوله دا دعا وکړئ اوس بل لینک درته جوړیږي بل روس بزی وطن ته
او انډیا به درته داسې راځي په تورخم باندې. هغه کار به در سره کېږي کم کار چې بنګال سره وشو. صوبه سرحد به په یو رنګ کټ کېږي، پنجاب به په بل رنګ کټ کېږي، سند به په بل رنګ کټ کېږي، بلوچستان به په بل رنګ کټ کېږي. اوس هغه چل درته جوړېږي. ستا د پاکستان جرنیلانو ویلي جنرل نیازي چې میرے لاش پر ٹینک گزرے گا، میرے لاش پر. نه لاش پر ټینک گزر شو نه څه دلته ناسته. اوس هم په دغه کالونی کې درې سره غول د وخت کوي او بنګالي مونږ نه بوتي. 1,00,000 فوج سلنډر کېدل دا څه د ټوکو خبره نه وه. هغه لینک درته اوس بیا جوړېږي، انډیا د کابل په طرف او د تورخم په لاره. نو دا دعا کوئ چې خدای امتحان را باندې مه راولي. که امتحان راغی تاسو به دا خپلې منډې وګورئ. سن 65 په جنگ کې زمونږ یو ملګری سوات ته تښتېدلی و چې څو ورځې پس مې ولیدو مال کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے. ویل سوات. مال کس واسطے؟ هلته دا لنډۍ کې او صدر کې ببونه را پرېوتي وو که نه. ما ته چاټیان وسدیان چاټی راورېږي بیړی غرقه شوی دې ته به څوک ټینګ شي. په بالا ماڼۍ کې به زه ناستم. بالا ماڼۍ هم د پړانګانو ځای دی، لوی پړانګان پکې اوسېږي. د چونګي نه دی خوا او شالداد بابا نه دی خوا په دغه ټوکړه کې پړانګان اوسېږي. څوک د اوږه داسې داسې وایي په بالا ماڼۍ کې دارو دپاره سړی نه میلاوېدو. دارو لا ټول تښتېدلي. خار نه و، څوک ابټاباد ته، څوک سوات ته، څوک بحرین ته، څوک دیر ته. ویل چاټیان وستیان. یو غړم بشو. تاسو به دا خپل ټیزونه وګورئ.